عزیزانو موږ شکر دی چې الله پاک مسلمانان پیدا کړي بیا دا ټول انسانان بیا مسلمانان لکه په شکلو چې له یو بل مختلفه دي دغه رنګه په عملو او په کردار هم سره مختلف دي دا وطن یو خو زه دون وخت نشته چې په تفصیل سره پر دا ټول مسلمان وطن باندې یا مسلمان ملکو سره باندې موږ په همسایه په ګاونډي کې په افغانستان او په ایران کې دا وخت سره روان دي په سعودي کې سره روان دي په عراق او په شام او په فلاني کې سره روان دي دا وخت ټول اسلامي نړۍ له یو بدو سره مخامخ او دشمن ډېر چالاک دی هغه ډېر په چالاکي سره موږ په خپله پرلوو اوس که کوم د دوی اسلحه ده یا افرادي قوت دی اوس دوی هغه نه استعمالوي ولې چې دوی زموږ نفسیات معلوم کړي چې هغه احتیار په خپله د هغه خلکو خلاف استعمال کوي اسلحه او پیسه دوی سره ډېره نو دغه ملک د زما او ستا وطن پښتون خاص کر دغه وطن دا یو میدان جنگ جوړ کړي دا یو میدان جنگ جوړ کړي د خپلو ناروا مقاصد لپاره ها د امریکې رنګه ملک چې ازلي دشمن دی د مسلمانانو د هغې د زما او ستا ملک د دې اسټابلیشمنټ د دې ادارې دا ټول د هغو پیروکاران دا ټول د هغه زرخري د خلک دي نن زما او ستا په وطن کې داسې اور لګېدلی دی چې په هغه کې لانده و وچ و اغزن و ګل دا ټول پکې سوځي دا جنګ دلته کې موږ په سیاست کې راواخلو زه له پښتونخوا سره تعلق لرم مولوي حنیف صاحب د جمعیت سره تعلق لرم لیکن ما او دوی پښتانه یو ما او دوی عزیزان یو ما او دوی مسلمانان یو ما او دوی د ده او زما غم و شادي سره ګډه ده لیکن له سیاسته پرادې خوا ما بار بار دا خبره کړې چې دا زموږ ټول لیډرشپ ته مولانا صاحب ته مولانا فضل الرحمن صاحب ته و سراج الحق صاحب ته و محمود خان ته و اسفندیار خان ته و شیرپال خان ته چې دا زموږ د پښتنو سیاسي لیډرشپ دی چې راشي سره کښېني دا ټول سیاست او دا شان فلحال او شاته کو راسي سره کښېنو دا زما او ستا په وطن اور بل دی نه په هغه کې ملا پاتېږي نه په هغه کې نواب پاتېږي نه سردار پاتېږي نه خان پاتېږي نه شپه پاتېږي نه زنانه پاتېږي نه بچی پاتېږي ګډ وډ پکې ربل کېږي او سوځي راسي د دې لپاره کښېنو دواړه د وطن اور سور کو اور مړ بیا به پر داونو کې سوز رغو باره یا به زموږ قسمت دغسې وي هغه موقع نه ده راغلې او زه دا وایم چې ډېر وخت وشو چې د افغانستان پېښه سوې ده او تر اوسه پورې تقریبا 45 کال وشو یعنې ځوانان پکې سپین ږیري شو په لکاو یتیمان موږ راغلو په لکاو کونډې ناستې په لکاو اپایې چې د چا پښې او لاسونه نشته هغه غیرتي کوم هغه محنتکشه کوم نن هغه زموږ په وطن کې به یو سپین سري چاته بدوا کولی چې په ځان اخته شي موږ دا وخت په ځان اخته یو موږ یې په ځان اخته کړي یو راسي موږ په خپل ګریوانو کې سره وګورو
چې دا جنگ د چا دپاره دی، په دا جنگ کې ګټې د چا دي، په دې جنگ کې نقصان څوک وړي. نقصان یې زما ستا، ما او ستا د وطن نه مدرسه محفوظه شوه، نه مسجد محفوظه شوی، نه مکتب سکول محفوظه شوی، نه روغتون اسپتال محفوظه شوی. یعنی تر قبرو، تر هدرو، تر مزارو پورې د معاقبو کې وشو. اوس بیا درته وایم په حیثیت یو مصر د علاقې دا درته وایم چې دا جنګونه راغل او په دې جنګو کې شدت نور را روان دی. د دې دپاره تیاري غواړي. په دې نه خلاصېږو چې زه د فلاني پارټۍ یم، زه د فلاني پارټۍ یم. په دې سره خلاصېږو چې موږ ټول مسلمانانو پښتانه، دا وطن د پښتانه، دا وطن که ژغورل غواړي، بچاول غواړي، یار به دا ټول خپل نظریات و فکر دا شان به شاته دی، یار به دا خپل ووټر بچاو، دا خپل قوم بچاو، دا خپل وطن بچاو، دا خپل وطن علما بچاو، دا خپل وطن مشران بچاو. ولې دشمن اوله وار ستا پر مصر، پر پوه، پر عالم باندې حمله کوي. وزیرستان چې په وزیرستان باندې حمله کوله، نو اوله وار د وزیرستان مخکښه ښځه لوی مولوي معراج الدین صاحب زما سره په اسمبلۍ کې هغه شي ډېر رټ ملکان وو چې یو ټولنیز حیثیت یې درلودی، د جرګو د مرکو د فیصلو خلک وو. کم سے کم په ټارګټ کې من کې 2.5 زره مخکښه علماو مشران مړه کړل. قاتل د یو چا رسول. دا څنګه حکومت دی؟ دا څنګه حکومت محمود خان خبره کوي چې د دې انټلیجنس ادارې دومره تیز دي چې په خړو اوبو کې ستن پیدا کولی شي. دا څنګه چې دا راځي په ښار کې کیمرې لګېدونکي، په هره کمبه کې، د هر بینک، د هر دفتر، د هر دکان تر مخ دا کیمرې شته برلګو. لیکن په دا کیمرو کې دا قاتلان نه ښکاره. دا کیمرې ړندې شي هغه وخت، دا کیمرې هغه وخت کار پرېږدي. په اسلام آباد کې د پولیس لوی افیسر چې پښتون ګناه ده، دا وړو دا یې پورته کوي، لاش یې د افغانستانه پیدا شوی. دوی اسلام آباد دوی سیف سیټي جوړه کړې ده، یعنی پر هر روډ، پر هر بلډینګ، پر هر کمبه کې کیمرې لګېدلي. او هغه وخت چې کوم عمل له ده سره کېږي، هغه وخت کیمرې ټولې بندې. دا څنګه حکومت دی؟ زموږ قاتل هېڅ څوک نه، زموږ قاتلان د دې وخت حکمرانان، دا وخت چې پر موږ حکومت کوي، دا زموږ د دې ولس، دا زموږ د مولي صاحب، زموږ د بچیانو، د دې قاتلان، دا حکمرانان، دا اسټابلیشمنټ دی. څنګه تا تر ننه پورې چې پر هر 500 ګامه باندې د پوستې اچولي دي، چینونه د لګولي دي، تر اوسه پر دا چین باندې تر ننه پورې تا یو دهشتګرد نیولی، تا یو قاتل نیولی دی، یا د خپل د کاروبار سبب ګرځولی دی. پر دې باندې ته خپلې دندې او کاروبار کوې، ته خل لوټې، ته د خلکو جیبو کې ګرځې، ته د خلکو لونګۍ پرته کوې. ما یو وخت دا خبره وکړه په خپله پارټۍ په جلسه کې، ما ورته بله وار چا دا پنجابي افسران جنرالان ته پټکی ور وتړئ، لونګۍ ور وتړئ، تر هغه بې غیرته نسته. اوس یې ګورم د بدقسمتۍ څخه هغه بې غیرتو کې ورځ په ورځ اضافه کېږي، په سیالي یې سره کوي بې غیرتي.
بې غیرتي په سیالي سره کوي. نو یو ورځ د یو لوی افیسر سره د دوی سره ناست و. نو هغه نواز صاحب ته داسې خبره کړې مور بابا بلکل کړې. اوس مدا ولوي بلور شاید تر دې لکلکه وکړو. نو ما ورته په اردو کې محاوره ده پګړي اچالنا. پګړي اچالنا ما ورته جنرال صاحب دې څه مطلب ور بې عزت کړ. ما خالي پر بللي چک پوسټ باندې د ورځې ته زما د پښتنو د څونې پښتنو سپین ږیرو مشرانو پګړي اچالي بې عزته کوې چې ستا پر سر یې ږدي ته وایې چې دا زما دپاره هنر دی زما دپاره لوی اعزاز دی او چې زما ته د خپل مذهب له اسلام له پښتو له روایات د پلار له نیکه څخه رپاته دود دستور د هغه په لومړي کې تګر دی. نو عزیزانو موږ پلرو نیکهګان وو د انګریز د دې وطن په چشمه ساړې خو په دې مو ساړې چې په دې وطن کې په جنګ سر وګرځو په کلکه شمله وګرځو. لیکن موږ چې موږ له انګریزه ازادي حاصله کړه موږ له انګریزه کمه داسې ازادي حاصله کړه. موږ تر اوسه پورې غلامان یو. موږ دا کوټ له جوړ ډېر په ضلالت سره ځو. موږ د یو له غلامي ځان خلاص کړي د بل په غلامي کې ګرفتار شو. نو موږ سره کومه رویه کېږي ستا له مشرانو سره ستا له علماو سره ستا له سټوډنټو سره کومه رویه روانه ده. نو چې پر دې غږو په شپو غږېدلی شو. بهرحال په دې پکار دی چې له دې واقعیاتو څخه موږ زده کړه وکړو چې دا راپېښه د چا ده دا کوي څوک. دا پر دې نه دی چې د مولوي صاحب د شهادت بعد دا کیسه ختم شو. په دې کې ما درته نور شدت را روان دی. ولې چې د امریکې له هغه خوا خپل بهري فورسونه و ایران ته رانږدې کړ او دلته په تا کې بیا تیاری شروع کړي. ولې چې د دشمن دغه حربه ډېره کامیابه شوه چې اول وار په وطن کې بېروزګاري خوره کړه لوږه خوره کړه نیستي خوره کړه. خلک پر دې مجبوره کړه چې بیا یو څو ډالره ورکړي بیا چې کم کار ځې اخلي بیا هغه کار ځې واخلي. اوس دغه کار روان دی. دغه کار د ایران سره یو وار بیا دا جنګ کړي او د دې د کارایه قاتلان به دلته تیاری شي. بیا به اوس د تور جامو او د سپینې جامو په شکل کې یو بیا یو جنګ کړي او د دې برکیبه دا زموږ په وطن په ځوانانو کې کوي. ولې چې دلته یې بېروزګاري خوره کړه. دلته ذمېداري وچ شوې باغونه وچ شو. پنجاب او سند د هغه د مزدورۍ ځایونه پر موږ بند کړل. نو زموږ نوی نسل نوي ځوانان دا روزي غواړي ډوډۍ غواړي دا به څه کوي؟ دا به استعمالېږي که د هر مقصد دپاره استعمالوي دا به خامخا استعمالېږي. نو پکار دی چې په دا کم فاتحه کې موږ نن راشو د دې څخه موږ هر سړی زده کړه وکړو. مولوي صاحب خپل ژوند تراو تاریخ کړي په همت یې تر کړي په مړانې تر کړي شهادت یې نصیب شو. لیکن پسماندګان داسې موږ نن ناست شو دا موږ ټول پسماندګان د ده سرسکن دا کار وشوی. پکار دی چې له دې څخه موږ زده کړه وکړو چې سبا بل پکې راوځي د کار سړي را ریبي ګلان ریبي میوهداره سورداره درختې ریبي او اغزي پرېږدي په وطن کې بدمعشان پرېږدي قاتلان پرېږدي. ته وګوره نن یو شریف سړی کوټ له ډېر په تکلیف شي لیکن د لس کسان قاتل ډېر په دمدماکو سره ځي.
د قاتل د بدخویه د بدکرداره په دې ملک کې احترام او عزت کړي، لیکن دلته د یو شریف، د یو عالم، د یو مشر، د یو روح جوړ والا دلته ډېر په تکلیف ژوند کوي. نو الله پاک ته موږ ټولو ته و ټول عالم اسلام ته بالخصوص بیا زموږ پښتانه